یوسف علیه السلام خوب ولیدو او په خوب کې چې کوم دی یو ستوري یو نور او یو سپوږمۍ دا ولیدل چې دا یوسف علیه السلام د سجده کوي یوسف علیه السلام ته سجده کوي یوسف علیه السلام خپل پلار ته یوسف علیه السلام پلار د یعقوب علیه السلام د یعقوب علیه السلام پلار اسحاق علیه السلام اسحاق علیه السلام پلار ابراهیم علیه السلام بیا د یعقوب علیه السلام 12 بچیو په کې یوسف علیه السلام بنیامین یهودا دا 12 بچیو دغه د یعقوب علیه السلام دوی بیبیانې وي د یوې لومبنۍ بیبي نوم یې لیا بنت لیان لیې د بیبي نوم او د دې بیبي د پلار نوم یې د یعقوب علیه السلام د سخر نوم لیان او د یعقوب علیه السلام د لومبۍ بیبي نوم لیا نوم یو د لیا نه د یعقوب علیه السلام لس بچیو لس نارینه اولاد یو او چې کله هغه وفات شوه دغې لیان دویمه لور چې د هغې نوم راحیل دا یعقوب علیه السلام په نکاح باندې واخیستله نو د هغې نه ول الله تعالی 2 نارینه اولادونه ورکړل یو یوسف علیه السلام یو بنیامین دا دواړه د دې بل نو دا یهودا دي او دا بنیامین او یوسف علیه السلام دا خپلو کې وروڼه هم د مسیح زامن نو دې نه دا 2 اولاد وو نو د بیا د یوسف علیه یعقوب علیه السلام 12 بچی شو دوه د یوې ښځې لس د بلې نه نو بیا د دې نه چې کوم دی هر یو نه جدا جدا قبیله جوړه شوله دا 12 قبیلې چې موسی علیه السلام 12 لارې ورته جوړې شوې 12 چیرې نو دا اکه 12 قبیلې د 12 بچو نه جوړې شوي دي او دوی د بني اسرائیل ولي وي نو اسرا ویلی شي عبد ته بنده ته او ایل ویلی شي الله ته نو د دې معنی شو عبد الله اسرائیل عبد الله د الله بنده او دا اسرائیل دا د یعقوب علیه السلام لقب یعقوب علیه السلام لقب نو بنی اسرائیل ته جو یا بنی اسرائیل نو اے اولاد د عبد الله یعنی اے اولاد د یعقوب علیه السلام نو دې د بنی اسرائیل 12 کبیر بیا دینه جوړ شوی یوسف علیه السلام چې کله خوب ولید نو پلار ته وی چې ما یو ستوري یو نور یو سپوږمۍ دا په خوب کې ولیدل چې ما د سجده کوونکي دي یوسف علیه السلام چې کله دا خوب ولیدو نو دې کې خو اشاره دیتا وه چې یوسف علیه السلام ته یو ستوري یو نور یو سپوږمۍ دا سجده کوي نو دا یو ستوري د وروڼه وو یو وروڼه وو نور د پلار و سپوږمۍ د مور وه دا د سجده کوي یعقوب علیه السلام هم په تعبیر باندې پوه شو نو ورته ویل چې دا به د خپلو وروڼو ته نه بیانوي مېرانو ته د دې وجې نه مه بیانوه د دې په زړه کې به حسد پیدا شي بغض به پیدا شي چې دله به ایو پوهېدل په دې باندې کنه د پیغمبرانو اولادو اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام پلار پیغمبر بیا نیکه اسحاق علیه السلام پیغمبر بیا چې کوم دی ور نیکه ابراهیم علیه السلام پیغمبر نو د پیغمبرانو اولادو اهل علم نو په دې باندې پوهېدل په دې تعبیر باندې د دې وجې نه ورته یعقوب علیه السلام وفرمایل چې د خپلو وروڼو ته دا خوب مه بیانوه خو ته چې بیان کړې دا شیطان ډېر لوی ظالم دی ښکاره دشمن دی دیو په دې زړونو کې چې کوم دی ستا دشمني ور واچي نو تا ته به حسد به تا سره پیدا شي تکلیف به ته ورسي یعقوب علیه السلام ورته وفرمیل دې ته دا خوب مه بیانوه او دې کې اشاره دیته وه چې یوسف علیه السلام له به الله ترقي ورکړي مرتبه به وله ورکړي اوچتي به الله تعالی پیغمبري به وله ورکړي بادشاهي به وله ورکړي دا ټولې خبرې په دې خوب کې دن نه وي نو پلار منې کو چې ته دا خوب دی دغه ته مه بیانوه ځکه کو ته خوب د خپلو دغه ته بیان کې خپلو وروڼو ته بیان کې په دې کې به حسد پیدا شي تا ته به تکلیف ورسوي نو دا خوب دی مه بیانوه یو خوب د وروڼو ته مه بیانوه د یوسف علیه السلام د وروڼه چې وو نو دا پیغمبران نو د یوسف علیه السلام وروڼه پیغمبران صرف یو یوسف علیه السلام پکې پیغمبر پیغمبران ځکه نو چې د دې نه ګناهونه شوي دي یو ګناه د دا شوی دی پلار یې خفه کړی 40 کاله پلار جړولی دی د پلار نافرماني کړې ده دویم دا چې دروغ یې ویلي دي هغه شرمه خو خوړو او بله دا چې رور سره حسد کړی دی بغض یې کړی حسد لوی ګناه ده په دنیا کې لومبی ګناه د قتل د حسد د وجې نه شوی دی اسمانونو کې ټول لومبی حسد دا شیطان کړی دی په ځمکه کې لومبی حسد دا قابل کړی دی نو دا پیغمبران نو ځکه پیغمبر الله تعالی د ګناه نه پاک ساتي اجتهادي غلطي د پیغمبر نه کېدلی شي اجتهادي غلطي د پیغمبر نه کېدلی شي خو ګناه کبیره دا د پیغمبر د شان سره مناسب نه د پیغمبر
نه چې کوم دی ګناه کبیره نه کیږي. نو پیغمبران خو نو البته اولیاء الله د الله تعالی دوستانو، ځکه چې وروسته بیا یعقوب علیه السلام بخښنه غوښتې ده، یوسف علیه السلام معاف کړي دي او دی هم د الله تعالی نه بخښنه غوښتې اولیاء الله.